د لوی اختر څخه یوه ورځ مخکې د سهار لمانځه څخه ونیسې بیا د لوی اختر د څلرمې ورځې د ماجګر د لمانځه پورې ټوټل 23 لمونځونه جوړیږي په دغه کې دا تکبیرونه ویل دا پر هر هغه جوړ روغ سالم سړی چې دی مسافر دی که نه دی دی موقم دی که نه دی دی مطلب جوړ دی که ناجوړه دی خو ها دی مطلب لوی دی پر ده باندې دا تکبیرونه ویل دا واجب دي پر ده باندې دا تکبیرونه ویل واجب دي پر نر هم او پر ښځه باندې هم تاسو دغه تکبیرونه زده کوئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د لوی اختر څخه یوه ورځ مخکې د سهار لمانځه څخه شروع کیږي سهار لمانځه بعد د فرض لمانځه بعد ویل کیږي د عیدګاه په لمانځه کې نه ویل کیږي د وتر څخه مع بعد نه ویل کیږي د نفلو څخه مع بعد نه ویل کیږي که په جومات لمونځ ولو که بغیر د جومات و دغه تکبیر یو واره ویل دا واجبه ده پر هر مسلمان باندې که نر دی که ښځه ده د نارینهو دپاره په زوره ویل او د ښځې دپاره قرار ویل بیا چې کله امام سلام وګرځوي که د امام په یاد خو ښه خبره ده که ییر و تاسو شروع کړئ د امام به هم په یاد سي امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله ویل منظور کوئ بیا چې سلام یې وګرځوئ تکبیرات یې ییر سلو امام ابو یوسف صاحب رحمه الله چې د ده شاګرد دی هغه دا تکبیرونه په زوره وویل بیا د ده هم په یاد سو ده هم ورسره وویل دا خبره نه ده چې خامخا به مولوي صاحب وایي موږ به ورپسره وایو که په جومات لمونځ کوې که بغیر د جومات لمونځ کوې که پر کور لمونځ کوې که په مسجد کې لمونځ کوې دغه تکبیرونه یو واره په دا 23 لمونځو کې ویل دا واجب دي و زنانو ته هم په کور کې ور زده کوي نارینه دې هم په خپله زده کړي